یو کس وایي چې آج کل مظلوم فلسطینی خصوصاً اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر عموماً مظالم کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات خصوصاً خوردنوش و ادویات وغیرہ استعمال کرنے کی بائیکاٹ کر لیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کے کارخانے میں اکثر زیادہ سرمایہ کاری پاکستانیوں کا ہے, ان کا حصہ بھی ہوگا. دوسری طرف ہماری دیسی مصنوعات خوردنوش اور ادویات میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے. ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح فرمائیں. دا داسې چل کول پکار دي چې خپل د وطن د روغان او د خوردنوش شیزونه په هغې کې ملاوټ کول نه دي پکار. مونږ چې خبره کوو د دې ځای نه یا تا ته څوک علما وایي نو د هغې مطلب دا دی چې په دین اسلام باندې پابند اوسه. کوم مسلمان چې د وطن کې مشروبات جوړوي او ماکولات او په هغې کې دی غش کوي ملاوټ کوي نو دا مسلمان څنګه شو؟ دا الله رسول فرمایي من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا اور ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام د بنو قینقاع په بازار تېرېدو یو سړي غنم خرڅول چې غنمو کې لاس نه نهیستو پورته نه اوچو چې لاس یې نه نهیستو دننه نه غنم خټي وو اوبه ووهلي وایي چې داسې دي. مطلب دا دی چې ته دا غنم په د اوچو په بیه تا نه خلک غلي په نظر یې په پروز هغه به وایي چې اوچ دي او چې ته تله چابړې ډک کې نو هغه خو ټول خټي دي نو په هغې کې خو 2 سیره 3 سیره چې کوم دی نو هغه سره اوبه رالې. هغه ورته وویل چې یا رسول الله باران شوی نو باران اوبه یې غشتي دي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د باران اوبه غشتي دي دا ډېرې وسپړه چې خلکو ته د اوبو پته ولګي تا سره چې نرم مخرري د هغې دغه وخت کې عمر فرمایل من غش فلیس من. نو کوم مسلمان چې شی د خوراک جوړوي او پکې ګډېره کوي دا مسلمان څنګه دی؟ دا د معاملات د مسلمانانو دي. دا دومره موضوع دی چې د مسلمان په هلاکت باندې نه دی چې مسلمان به کلمې خرابې شي معده به خرابه شي دی وایي چې زما لاس ته پیسې راشي. او دا یاد ساتئ چې د دې سړي لاس ته دا پیسې نه راځي برکت به پکې ني. د ده په کور کې به د ده ښځه او بچي دغسې بیماري په دې مصیبت کې به مبتلا وي. نو د دې مطلب دا دی چې خپل څیزونه سم جوړول پکار دي. دویمه دا که د مسلمانانو په دې کې شعر وي ته دې تاوان ته ګورې نه بیا په اسلام عمل نشي کولی چې شراب کله حرام شول مدینی منورې کې غټ تجارت چې کېدو د شرابو کېدو بهر نه به شراب راتلل د حرمت نه مخکې. د احد په جنگ کې شراب حلال وخه حرام شوي لا نو او هر یو کور کې به شرابو مټونه بو تجارت به د شرابو کې. د الله رسول چې څنګه شراب حرام کړل نو فرمایل چې شراب حرام او صحابي ته وی چې په دې کوڅو کې ګرځي اعلان وکړي چې شراب حرام دي. صحابه کرامو پاغې شرابو چې سرمایه ورکړي وه څوک تاجرانو سوداګرو هغه ته مټونه راغلي و د بهر نه قافله کې هغې به څومره رزې غشتي څومره به په هغې پیسې تاواني کړي. هر یو صحابي د خپل کور نه هغه مټونه راایستل او د مدینې په کوڅو کې هغه اړول. او راوي وایي صحابي چې مدینه کې دا شراب داسې روان و لکه څنګه چې د باران اوبه په غرونو باندې باران وورېږي سیلابي اوبه راشي داسې سیلاب. تاسو اندازه ولګوئ څومره کثیر مقدار سره عمل لې ته وایي. دا خو نه ده چې ته وایې چې زما پکې حصه ده چې تاوان نه کې بیا کار چا ته کی او دې تاوان پسې ګټه ده دې تاوان پسې ګټه ده. کله چې کافر قوم سوره بروج کی قصه ده هغه مسلمانان غرزول په اور کې نو یو ماشوم په غېږه کې و د مور د خوا ماشوم هغه رسته شو چې دا ماشوم به مې وسوځي. ماشوم ورته وایي چې مورې دا اور نه دی دا باغ دی. دجال چې راشي دا الله رسول فرمای هغه یو طرف ته به اور وي بل طرف ته به باغات او اوبه وي شینکې به وي. تاسو ته به وایي باغ ته ځې که اور ته ځې ته به ورته وایي چې دغه څیزونه پروا ساتې د پیسې خیال ساتې چې دا خو زما پیسې دي شعر مې لاړل. نو بیا به هغه وخت کې دجال ته م وایي چې زه خو باغ ته تل غواړم. نو دا الله رسول فرمای دا باغ اور دی او دا اور باغ دی. اوس دغه وخت کې به پر سترګو باندې په حس باندې عمل نه کې دا الله د رسول وینا ته به ګوري. ځکه چې سترګې خو لیدل کوي اور چې ته اور ته دانګې نو ته بیا زه به اور کې سوځم خو چې څنګه ودانګې نو هغه به باغ و بهار او دا دجال را روان دی نن دی که سبا دی راځي به چې کله ستا تعلق د دنیا سره دومره مضبوطي ته د سود خیال نه کې چې دا حرام دی د رشوت خیال نه کې د دې څیزونو خیال نه کې چې دا جایز نه دي من د ایمان او د غیرت تقاضا دا نه ده بیا به د دجال د فتنې نه کلم نشي بچ کېدی.